بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو سلامونه می واخلای. زه ستاسو ورور سجاد علي اخونزاده یم او دا وخت موجود یم په تحصیل چغرزي درګچینه کې. څنګه چې تاسو ته پته ده ګرمي ډېره زیاته شي نو دلته کې خلک چې دی د درګچینې رخو کې درګچینه په ګرمۍ کې یخه او په یخنۍ کې ګرمه وي او دلته کې ډېر زیات خلک راځي ځکه چې دلته کې ډېر موسم ډېر زیات ښکلی وي. سلمان ښکلی که نه ښکلی؟ ډېر یخ دی نن سبا دلته په خپله وګورئ د دوکان نه وکیل پکې د جمعې په ورځ چې دی نو د خلکو چوټي نو دلته په دې خوړونو کې ګیر چاپېره تاسو پرې فوټیج کې کتی شئ ډېر رش وي ځانه خلک پکې پخلي کوي او په دې چینو کې چې دی نو یخ یې اوبس کوي مخلاص کوي لامې رالام وي پکې یقینا چې ډېر ښکلی سیټ اپ دلته دی. او بله خبره دا ده چې مخکې سیلاب راغلی او د هغې د وجې چې دی نو دلته هوټلې وي ډېرې ښایسته ښایسته دلته کې بسم الله هوټل و هغه یې اوبو وړی دی توپانو ورسره میلمه هوټل و هغې ته هم هغه هم وړی دی کته د المدینه هوټل دی دې ته هم نقصان رسولی خو بیا هم چونکې یو دوه درې هوټلې شته او دلته پکې غفران الک نومې دی غفران الک د ملیشیانو راغلی نو دی پکې دا هندوانې خټکي امونه دا په دې چینه کې پراته یخ او دا چې څوک راشي او ډېر زیات تندې والی که نه سلمانه نو بس هغه اوبوس کې بیا پسې دا وخوري نو یقینا چې هغه ګرمي د سړي مکمل ختم شي. څه به ویل غواړئ سلمان د دې په حواله باندې؟ دا ځای خو دی غوپران راغلی او غوپران دا خو ډېر زبردست ځای دی اورې او موږ خلکو ته دا پیغام ورکوو چې هغه مخکنی ښایست کوی نشته خو راشئ بیا هم چکر راولګوئ هندوانې خټکي او مونه وخوره دا که خورئ نه خورئ که نه خورئ نو مه خورئ خپله چکر مه کوئ چې راشي لږه ډېره مهرباني شکریه. ملیشیا ښکلی دی لکه دا دی پاکستان ملیشیا خلکو ته څه پیغام ورکوئ؟ ملیشیا خلکو ته دا پیغام ورکوم چې کباړ خرڅوئ ګولۍ خرڅوئ خو خپل ملک کې خرڅوئ خپل ملک کې کار کوئ روډ په غاړه دا نه دي شنو د ناسې مئ ښځه را پکې راوله راغلي دا خرڅوئ خو ملیشیا ته سعودي ته دوبۍ ته دې ملکونو ته مه ځئ دې پسې خطر نه پرېښی خطر پسې هغه یو ملګري پرېښی دی په اوومه ورځ نه تښتېدلی هغه نو قدرمنو دا ګیر چاپېره دا چیني تاسو وکتې د درګي چیني د حالات واقعیت تاسو وکتو په ګرمۍ کې ډېر زیات راشي یقینا چې کله هم فارغ یې نو دلته پکې خامخا چکر را لګوئ. یقینا چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شي که خوښ شي مخکې شیر کړئ.